السلام علیکم دوستانو، زمانه نه نوی ویډیو تاسو ته پته ده چې په د سوشل میډیا باندې په د فیسبوک پیجونو باندې د یو څو جینکو ویډیوګانې نازیبا ویډیوګانې وایرل شوې وي. نن زه داسې خبر شوم چې هغه جینکۍ کم هغه بوډا سړي چې کم هغه د جینکو سره کم هغه حرکتونه کړي دي هغه جینکۍ وجلې دي. ګورئ اصل کې دوستانو مسله دا ده کنه، د ټولو نول په دې باندې خبره کوو. زموږ ویډیو نن ضرور وګورئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که په دې حدیث کې کمې پیښې وشي نو الله دې موږ ته معافي وکړي چې من ستر مسلما ستره الله. چا چې په یو مسلمان باندې پرده واچوله الله رب العالمین به په هغو باندې پرده واچوي. د پردې مطلب دا دی که تا چېرته خپل مسلمان ورور ولیدو هغه کې د څه عیب ولیدو، په هغه کې د څه داسې کار ولیدو چې که هغه نورو خلکو ولیدو نو هغه نه خوښوي، مطلب د هغه عیب و څه ګناه ترې وشوه، نو زمونږ د دې پیجونو والا او د سوشل میډیا خلکو څه چلو کو چې د خپل لایک او د فالو دپاره هغه نازیبه ته دغه وکړه. د انسان نه خو غلطي کېږي، ته هسې سوچ وکړه خدا نه خواسته که دا چېرته ستا د فیملی ممبرز وي نو بیا به څه وی غلطي. ګورئ کلم چې داسې څه ویډیوز راشي نو د الله بندګانو هغه مه شیر کوئ، په خپل مسلمان ورور باندې پرده راواچوئ. د انسان نه ګناه نه کېږي، الله رب العالمین انسان کوي ته ګناه کوه بیا زما نه معافي غواړه، زه به درته معافي وکړم، زه به دې وبخم. بیا مونږ هسې چلو کو چې هغه ویډیوګانې هغه خلکو په پیجونو باندې شیر کړې او هغه ټولې دنیا وکتې. لہذا د الله بندګانو یو خو زمونږ پښتو او اسلام نه دې اجازت مونږ ته نه راکوي، او بل چې هغه ویډیوز دلته نشم لګولی نازیبا ویډیوز ده. په کار خو دا وه چې دغه سړی خلک وایي دا سړی تښتېدل جرده چې دا ټوټې کړی شوی وی چې ای ظالم انسانه ته دا کاروبار د دې دپاره کې چې ته د پردو زنانو عزت لوټ کړي. لہذا په دې خیر دې ویډیوز کې زمونږ او ستاسو دپاره یو سبق دی، هغه دا چې مونږ او تاسو په خپلو زنانو باندې نظر دا یو کو چې یاره زمونږ زنانه د ورځې چېرته ځي، زمونږ زنانه شاپینګ له کوم ځای ته ځي. مونږ خپل زنانه په دې باندې خبر کو چې پرده څه شی دی. مونږ خپل زنانو ته سورة النساء او سورة النور هغو ته پړاو کو. ٹھیک شو که نه؟ او چې کله هم داسې شي زمونږ او تاسو وګورو دوستانو چې پرده په خپل مسلمان ورور باندې راواچو، الله رب العالمین دې به مونږ او تاسو ټولو باندې پرده راواچوي.